وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستاسو دا سوال جواب دا دے چې اکثر اهل علم دا وی چې عبادات مالیه هغه حبه کولی شي، لکه د مور پلار دپاره سړی صدقه کوي، لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې مسند احمد کې روایت راځي د سعد رضی الله عنه والده وفات شوه. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د دې د طرف نه صدقه وکړم. نبي صلی الله علیه وسلم هغې ته اجازت ورکړو، نو هغه بیا د هغې دپاره یو کوی وکنیستو او د هغې نوم یې کېښودو هذه بیر لأم سعد، دا کوی د سعد د مور دی. په دې باندې اجماع ده چې عبادات مالیه، صدقات وغیره د هغې ایصال ثواب صحیح دی خپل مور او پلار ته، او دارنګې د عبادات بدنیه چې دي د هغې هبه کول درست نه دي. امام ابن کثیر رحمه الله د سورة نجم د دې آیت په تفسیر کې وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، هغه د دې لاندې لیکي ومن هذه الآية استنبط الشافعي ومن وافقه أن القراءة لا يصل ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم. د دې آیت نه امام شافعي صاحب او څوک چې د هغه سره موافق دي هغه دا ثابتوي چې قرات کول چې دا یو عبادت بدني دی، د دې ثواب مړو ته نه دی، ایصال ثواب دا درست نه دی او نه رسېږي، ځکه دا د مړو عمل خو نه دی او نه د هغې کسب دی، دا خو د ژوندو عمل دی. انسان ته خو هغه میلاویږي ما سعی چې ده څه کوشش کړی دی. بل دا چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم چېرته امت ته دا نه دي ښودلی او نه د هغه نه نقل دی او نه څه اشاره په دې باندې کړې ده. ولم ينقل ذلك عن احد من الصحابة، او دا خبره صحابو کې هم چا نه نقل نه ده. ولو كان خيرا لسبقونا الیه، که دې کې خیر صحابو به زموږ نه مخکې په دې کې سبقت کړی. هر چې مسله دا ده چې بعض عبادات بدنیو کې راځي چې من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه، لکه دا یو روایت دی د صوم، لکه بخاري کې دا روایت راځي، مسلم کې څوک چې وفات شي په هغه باندې روژه وي نو د هغه نه دې ولي روژې ونیسي، ولی دې روژې ونیسي. نو دا جواب دا دی چې دا مسله د ایصال ثواب نه، دا د نیابت مسله ده. یو سړي نه روژې پاتې شوي دي، ولی د هغه نایب شو، د هغه نه هغه روژې ادا کړي. دارنګې حج مبارک چې حج کولی شي نو دا د نیابت مسلې دی. هر چې بدني عبادت د هغې ایصال دی نو دا چېرته په صحیح نس کې نه دي راغلی. موږ به هغه عمل کوو چې کوم د رسول الله او صحابو نه ثابت دی. او بل خبره دې کې دا ده پس کا اولاد دی هغه هر یو نیک عمل کوي، قرآن وایي ایصال ثواب نه کوي، همداسې خپله رسېږي ورته، نفل کوي، مونځ کوي، عبادت کوي، ځکه اولاد د سعی د پلار نه دی او دا د هغه دپاره اولاد نیک اولاد صدقه جاریه ده. نو نیک اولاد چې هر څومره اعمال کوي که هغه مالي وي او که بدني وي نو مور او پلار ته اجر میلاویږي.